الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسوا سلور سلوختم نمبر حدیث شریف 1744 نمبر. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال زمانگا استاذ سردار سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت دی. اللہ پاک دې راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي اذا دعا احدکم، تاسو کې یو کس چې کله دعا کوي، دعا تاسو اوس دعا وکړه کنه، چاته مو سم پکې ویل یاد شي. اوس هم چې سهار مانځه نه پس کومه دعا وغوښته لاسونه مو چت کړي کنه، زه درنه دا تپوس کوم چې هغې کې اوس څه وغوښته د الله نه یاد شي. ها نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کې کله یو کس دعا غواړي، دعاګانې خو مونږ غواړو که نه، دعا د عبادت مغز دی. د دعا یو ادب مونږ ته نبی علیہ السلام ښیي او نه به زده کوو که نه که ښې دا ادب راته ښیي چې فلیعظم المسألته، ښه پوره عزم او یقین سره دې سوال کوي. کله له تاسو نه یو کس دعا غواړي، دعا کوي، نو په دعا کې خو سوال دی که نه، چا نه سوال دی؟ الله. لاسونه هم لکه دا ملنګانو سره کچکول ني، لاسونه هم کچکول کړی دی او خوله ورانه کوو، شکل وران کوو الله پاک ته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې عزم او یقین سره د سوال وکړي، دې یقین سره چې الله پاک زما دا سوال به ضرور قبلوي، ځکه بل څوک قبلولو والا نشته دی. ولا یقولن، او په دعا کې مونږ د دې ټکي نه منع کوي، هیڅ چرې دی یو کس په دعا کې داسې نه وایي اللهم ان شئت فاعطني، خدای که ستا خوښه وي نو مال راک. مونږ غواړو الله پاک نه، دین هم غواړو دنیا هم غواړو، دین به مخکې دنیا به وروسته، دین هم غواړو دنیا هم غواړو. نو چې څه غواړي نو داسې به نه غواړي که الله ستا خوښه وي نو راکه راله، فانه لا مستکره له، ځکه د الله پاک دپاره خو څوک مجبورولو والا نشته دی چې الله تېنه مجبوره کیني. که څه ورکوي م الله پاک نو په خوښه ورکوي که نه، یا الله که ستا خوښه وي راکه راله، دې ټکي ته اړو پکې حاجت نشته دی. دا هغه یقین کمزوری کوي، خیال هم دی باریک ځای دی، لږه توجه ورته وکوي، دا دماغ ورته ښه تېره کوي. الله پاک باندې خو څوک جبر کولو والا نشته دی. الله خو چې بنده له څه ورکوي خو په خپله خوښه ورکوي، نو خو مجبورولو والا پې نشته دی چې الله مجبوره کړي. نو بیا دې ټکي ته پکې اړو حاجت نشته دی، که ستا خوښه وي نو راکړه، نو هم د هغه خوښه یې درکوي که نه، هغه خو جبر نشته که نه، هم په خوښه یې درکوي که نه. خو دې سره نبی علیہ السلام فرمایي چې ستا یقین کمزوری دی، یقین پوخ کا په دعا کې، پخو به که نه یقین انشاءالله. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. صحیح بخاری شریف کې امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الدعوات باب لیازم المسألہ دې کې ذکر کړی دی، او صحیح مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء باب العزم بالدعاء، صحیح مسلم شریف کې دغلته ذکر دی. مسند احمد شریف کې څلورم جلد 11980 نمبر باندې دا حدیث ذکر دی. الله دې ټول حدیثونه مونږ ته ویل اورېدل په هغې عمل کول نصیب کړي، نصیب غواړي. او دغه شان مصنف ابن ابي شیبه لسم جلد 198 نمبر باندې دا حدیث مبارک ذکر دی. دا صحیح بخاری شریف خبره پکې راله، تاسو ته به یا علم کې وي یا نه ضروري اعلان هم وورئ. نن مازدیګر د میاګانو ګړی نه ده، ډاکټر میاګړی چې ورته وایي، هغې کې د بخاري شریف ختم دی، د قرآن شریف د ختم سره سره د بخاري شریف ختم دی. او دا په دویم ځل باندې زمونږ او ستاسو په دې کلي کې بخاري شریف ختمېږي. په لومبي ځل
د حفیظ الرحمن ډاکټر صاحب په کور کې چې کومه مدرسه ده د جنکو د بناتو د مستوراتو هغې کې سمود وړاندې به شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتهم او صاحبزاده حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دامت برکاتهم مفتی صاحب مشر زوی دوی به بناتو ته دلته مدرسه کې سبقونه پړاول. نو په لومبي ځل زمونږ په ماسیزو کلي کې بخاري شریف دغلته خلاص شوی. په دویم ځل اوس د ډاکټر میا ګړی کې چې کومه مدرسه ده د میا طارق شاه صاحب دي ځای کې او د جومات نه ورته سبقونه ښودلی کېږي. مولانا مفتی ملک نجیب الله صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی دې ځل بخاري شریف زنانو ته خلاص کړو، جنکو ته عالمانې شوي. هغوی ته به نن سندونه هم میلاویږي او څادرونه به هم ورته په سریږي، لکه څنګه عالمان چې علم پوره کړي نو پګړي ورته په سریږي او سندونه وله ورکولی کېږي. بخاري شریف چې خلاص کړي نو عالم شي، عالمه شي. او حضرت مفتی صاحب به قرآن شریف د آخرنو صورتونو تلاوت هم کوي، ختمانه به کوي. چې چا ختم خلاص کړی دی هغوی ته به ختمانه کوي. او دا کومو چې بخاري شریف ختم کو نو دوی ته به د بخاري شریف د آخرني حدیث درس ورکوي. حدیث دی دا موږ دلته دې کتاب کې حواله وایو که نه. بخاري شریف کې چې کوم احادیث مبارکه دي که نه صحیح احادیث دي، د صحیح احادیثو مجموعه ده. د دې یو برکت وی دا دی که نه چې دا کله په یو علاقه باندې څه وبا راشي، څه مصیبت راشي، نو پخوا زموږ عالمانو به دا بخاري شریف راواخیستو. د دې هم 10 سپارې دي د قرآن شریف په شان. بخاري شریف 10 سپارې دي. نو دا به عالمانو بیا څنګه مونږ ختم وی شو که نه، لکه ته سپاره ووایه، ته سپاره ووایه، ته سپاره ووایه. نو بخاري شریف لوستونکي چې وله به ورتلو د دې تلاوت داسې کسان به موجود وو، استاد به وویشله او سهار نه به ورته کېناسته، ماښام ماسخوتنه پورې به د بخاري شریف ختم خلاص شو، دعا به یې وکړه، الله به مهرباني وکړه، هغه عذاب هغه آفت پیدا کړي نه او وبا لرې. اوس هم مجربه خبره ده او زمونږ اوس هم په دې عالمانو کې داسې عالمان شته چې هغوی ځان لپټ د بخاري شریف ختم رانیولی دی، کوي یې د خپلې علاقې د حفاظت دپاره. نو دا مې ستاسو د معلوماتو دپاره دا خبره عرض کا. نو ډېر مبارک مجلس دی، که وسم کېدی شي نو پکې شرکت وکړئ که خیر. او چوټۍ ورځ هم د سرکاري ملازمین هغوی ته هم اسانه ده انشاءالله. 3 نیمو بجو له ځان ورسوئ تر ماسخوتن هلته کې اوسئ که خیر انشاءالله العزیز. دا په دې کلي باندې د الله پاک یو ډېر لوی انعام او لوی فضل دی. او بیا د دارالعلوم سرحد شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری احسان الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه به تشریف راوړي. هغوی د مازدیګر لمونځ پسې متصل بیان دی که خیر انشاءالله العزیز. 1.5-2 میاشتې وړاندې موږ د هغوی مدرسې ته ورغلي وو، فرقانیه مدرسه ده د ریلوې پاټک سره چغلپورې کې. نو هغوی سره ملاقات کړی و، ډېر په خوشحالۍ او په د هغوی خاص هم ماشاءالله چهره او خوی اخلاق ډېر ښکلي دي ماشاءالله. نو ټایم یې ورکړی و بیا او هغوی دپاره به اوس انشاءالله نن هغوی که خیر څه واقع ني تشریف به راوړي. مدرسه روانه ده، جوړېږي، لا کار پکې شروع دی. هغوی له بیا هم ورځو انشاءالله، چکر به هم لګوو. دا د جنت باغیچې دي، دې کې سری دې کې چکر لګوئ، دې سره د ایمان هم مضبوطېږي. او د داسې علماو په مجلس کې چې حاضري وشي که نه نو دا د 1000 کاله نفلي بیریا عبادت نه دا 1 ساعت بهتري ښه داسې ترقي پکې کېږي. نو موږ خو دا ته د پیرزونې په تور باندې وایو، لکه څنګه چې تاسو موږ ته د زوی لور د واده وینا کوئ چې فلاني شادي حال کې د فلانۍ حجره کې به پروګرامي راځي به، او موږ بیا کوشش کوو ځان له ښه زور ورکوو خو در رسو ځان. او دا خو ټول د ثواب کار دی. نو انشاءالله العزیز د دینی مقصد د ضرورت دینی ضرورت د پوره کېدو په نیت باندې لاړ شو چې نه پوهېږم چې پوه شم، او بې عمله یم چې عمل راته نصیب شي، او بې اخلاص یم چې اخلاص راته نصیب شي، او که اخلاصمند یم چې د اخلاص مې حفاظت وشي. دا 4 ضرورتونه به نیت کې واخلو، لاړ به شو که خیر. په دین نه پوهېږم که پوهېږو نه پوهېږو چې پوه شم، او په پوهه باندې مې عمل نشته چې عمل راته خدای نصیب کړي، او عمل کې مې الله اخلاص نصیب کړي، او د اخلاص مې الله حفاظت وکړي. نو ډېر مبارک مجلس دی انشاءالله العزیز. زما د اواز چې کوم ځای پورې م رسېږي چې یو هم پاتې نه شي که خیر. او بله خوشخبري پکې دا واورئ چې نارینه هم پکې شرکت کولی شي، او د زنانو دپاره باپرده مدرسه کې د اورېدو اهتمام شته دی. نو زنانه هم ورته تللی شي. زنانه خو هسې مړي ژوندي کې مونږ نه تکړه دي، خیر خو تاسو خدای پاک راوستی نو ډېر به خوشحاله شو. مړه تاسو نه راځئ، الله ما کتلی یې که نه، ها اتوار ورځ هم ده خو زه نو نبی علیه صلات وسلام د حدیث مبارک کې چې د بخاري شریف حدیث مبارک دی، او مونږ د خپل طرف نه د دې ټولي د طرف نه دا زمونږ د درس ملګري یې که نه، مونږ او تاسو ټول دغه انتظامیې ته او نجیب الله مفتی صاحب ته او ابراهیم مولوي صاحب او د هغوی چې څومره معاونین دي هغوی ته مبارکبادۍ هم وایو، ښه هم ده که ټول به ورته وایو چې مبارکه شه تاسو د قرآن شریف ختمونه، د بخاري شریف ختمونه، او معلومات وکړو چې د چا بچي ورکړي
قرآن شریف ویلې دی د چا بچی ورکړي علم پوره کړی دی چا علم بیا مبارکي ورکړي د دې مبارکي چې ورکوه الله پاک به زموږ نسلونو کې عالمان حافظان نیک عمله پیدا کړي خیر یقینو که صرف د مبارکبادۍ د وجې نو موږ به دا خبره تاسو ته مخې ته کوو د پیرزونې په طور باندې چې دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم الله دې د دین رڼاګانې زموږ او ستاسو کورونو کې پیدا کړي او زموږ دا بچي دي الله پاک د دې راغلو فتنو نه خصوصا د دې موبایل او د وای فای د فتنې نه د الله زموږ او ستاسو بچي بچ کړي سوال کوو خیر دی په ناظره نه یا الله بچ هم کړي نو دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې تاسو کې کله یو کس دعا غواړي نو ښه په کلک یقین سره د الله پاک نه سوال کوي او داسې دی نه وایي که ستا خوښه الله نور علی راکړي نو خوښه خو هم د الله نو الله د چا جبر او زور شته څه ولي چې سم درکوي خو خوښه یې درکوي یې که دا څه چې راله راکړي دي دا د الله مشیت اذن او اراده شوې د نور علی راکړي او چې د کوم شي الله نه غوښتي هغه کېږي نو کار څومره وظیفې ور دپاره خو غواړو به الله پاک نه ښه یقین سره هغه د دین کارونه یې که د دنیا کارونه یې دنیا خو مونږ غواړو که نه خو دین به هم د الله نه غواړو دا عالمانو کې یو ډېر جلیل القدر عالم دی علامه ابن عبدالبر رحمت الله تعالی علیه هغې فرمایلي دي د دې حدیث په شرحه کې وایي داسې دعا غوښتل جایز نه دي چې سړی الله ته وایي که ستا خوښی نو خدایه دا بچی مې عالم که ستا خوښی دا بچی مې حافظ که ستا خوښی ما ته علم راکړه که ستا خوښی آخرت مې ښه که ستا خوښی جنت مې نصیب کا که ستا خوښی دا کور مې جوړ که د بچي رشته مې وکړه دا د بچي نوکري مې وکړه دا کاروبار مې ښه کا که ستا خوښی وایي که ستا خوښی داسې ویل جایز نه دي هغه د دین کارونه که د دنیا کارونه وي ځکه یو نقطې ته پام وکړئ ښه ټکی وایي داسې ویل ولې ناجایز دي چې ستا خوښی الله وایي ځکه چې دې کې یو قسم لا استغنا ده یعنی سړی ځان د الله د نعمتونو محتاج نه ګڼي ځان په کور پوره او سیر ګڼي یو قسم دې کې استغنا ده نو په دې وجه داسې قسمه سوال مناسب نه دی چې الله که ستا خوښی نو دا کار وکړه نه یا الله ماله به دا څیز راکړې تا نه علاوه بل څوک ورکولو والا نشته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه